یو مسلمان بنده وي چې یاره زما د ګردې او د تریخې کاڼې دا به لرې شي، او څنګه به لرې شي؟ دې دپاره په قرآن کې څه دم شته، څه وظیفه شته، قرآني علاج دې دپاره شته. مونږ وایو او شته که نه شته دی. دغه آیات دی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اغا تیر شوی آیات پسی دا 74 نمبر آیات دے، اول سپارہ دا سورة البقرہ دا. طریقہ دا چه دا آیات با وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ دا غزینا یو سلویخ زل بیوی، او چې یو سلویخ زل دے اویلو پا یو نشست کی پا توجہ سرا اول او آخر بتینا درود اوی او پا بو باندې بے چوف کی دقا اوبو با کیگ دے دغا بس کی چه کمی دے نور اوبو پا کی ورا چوا چه ترسو پوری دا کانو دا تکلیف نی ختم شوی ترغی پوری دا اوبو استعمالو. اللہ بشفا در کی.